اول نمبر دا حدیث ارته چکم وایما مشهور مؤرخ علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق دا سے ډیرو کتابوں نورم ذکر کړي باغی کې دا حدیث مبارک واوري عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ته عمر فاروق فرمائی مونږ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره ناستو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارکم شری اغه مبارکم تشریف فرماو نور صحابه کرام مونږ او تاسو د صحابه خالی تذکرې کو بس خالی قصې کو نه په عمل کې را وستل پکار دی دا غوی زندگی ځان د پاره مشغله را کړی د خپل لار د پاري چراغ وګرځوي د خپل ژوند او زندګۍ د پاره د صحابه زندگی دیوی وګرځوي ځان د پاره رڼا کړی هغه پس روان شي بغیر د هغه نه انسان کامیابی دی نشي دا یاد لري عمر فاروق فرمای ټول صحابه ناستی ابو بکر صدیق مبارکم ناستی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راغی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وچ ابو بکر صدیق مبارک ناستی یو زړه جوبیا اغوسته دا کمزورې ضعیفه او وی چې په هغه کې د بٹن په ځای باندې او چې په هغه کې ازغي ور کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کوم خلقو چې اسلام سره مینا کړي ایمان سره مینا کړي ارسی په قربان کړي رب ټولو خلقو کې مقدم ساتلی رب ټولو خلقو کې دا خلق وړاندې ساتلی جبریل علیہ السلام اسمان ناراضی عمر فاروق فرمای نبی علیہ السلام دی فرمایل نن ابو بکر صدیق مبارک دا څنګه جوبا غوسته ده الله سره جوبې غمم دی دا څنګه جوبیا غوسته ده دا کمزورې دا ضعیفه او دا بټونو په ځای باندې ازغي ور کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل علیہ السلام ته فرمای چې رب ته وایا چې دا ځکه داسې دی چې د ټول مال پیسې راخښتې دي رب ته وایا چې ستا پر رسول آقا علیہ السلام او په اسلام باندې قرباني کړي ځکه داسې ناست دا فقیر او غریب شنن ناست دی او په بدن باندې ضعیف جوبا او قبدا چې کله دا خبر ورته وکړه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دویمه خبر را طرف دا فرمایلی و چې بیا دا ورته وکړه چې رب فرمایي چې ما سلام دی ابو بکر صدیق رضی الله ما سلام پیوایا او چې هغه نه پس دریم لمبردار ته وی چې په دغه ضعیف جوبه کې رب فرمایي چې ته ما ناراضي ما نه خوشاله هي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې اب تر تاسو کړو مخ اور واړو چې رب در باندې سلام وي ابو بکر رب فرمایي چې په دغه حالت کې ما نه خوشاله درې پیرا مبارک فرمایلی رضیت بالله یا رسول الله یو ځل نه درې ځل وایم ربا په دغه حالت کې درنه خوشاله یم په دغه حالت کې درنه خوشاله یم رب په دغه حالت کې درنه خوشاله یم چې زما مال د دې قابل شو چې ما په اسلام باندې قربان ک ما اسلام لورک اغه عوض او بدله یو دا سلام د رب لا یزال د طرفنا چې ما ته ملاو شو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ما سلام وایي ډیره ولی دا د اسلام د پاره قربانی او دوی په نس باندې اسلام سو ډیر لوی نعمت ډیر عظیم نعمت ځکه ټول مالونه صحابه کرامو په اسلام باندې قربان کړي